یو اپورچونټي ملو شو دلته راغلی یم د شانګلې ته نن مونږ یختنګي ته تللي یو. زه جی شوکت یوسفزي صاحب نه دا پوښتنه کوم چې دا عمران خان صاحب یو ډېره غټه ذمہداري ملاکنډ ډویژن ته ورکړې ده. هغه داسې چې یو خو دلته نه چیف منسټر صاحب راغلی دی محمود خان صاحب، وفاقي وزرا دی، وفاقي وزیر دی، او دلته نه زما خیال څلور صوبایي وزرا دي. نو دا ډېر غټه ذمہداري تاریخ کې پهله ځل ملاکنډ ډویژن ته ملاو شوی دی. نو مونږ زه دا پوښتنه غواړم چې دا ملاکنډ ډویژن به هغه شانته څنګه چې عمران خان صاحب دی باندې اعتماد وکړو دې ته دونه ذمہداري ملو، نو ملاکنډ ډویژن به څه تقدیر به تبدیلیږي، ملاکنډ ډویژن انفراسټرکچر به تبدیلیږي. ولې چې دا ملاکنډ ډویژن مونږ لپاره ټوریزم لپاره منرل لپاره ډېر غټ اپورچونټي ورکوي. نو هغې کې به چې دی څه پکې کار ونه کړي نو دا به ډېر غټه یو ډساپوینټمنټ مې د خلکو کې د ملاکنډ ډویژن ډېر غټه ډویژن لري. نو څنګه چې هزاره ډویژن نه مسلم لیگ نون خپل خلکو باندې اعتماد کړی و، نو ابټ آباد ته اوس وګورئ خلکو یادوي چې اوس هلته ایجوکیشن سټي دی. بنو ته وګورئ بنو څونه ډیولپ شوی دی، چې ډیولپ شوی دی هغه ټایم کې خو ډیولپ شوی اوس نشته، او پېښور کې نو مردان کې. نو اوس زموږ دا تمنا ده، زه په خپله پېښور کې ناست یم، خو زما دا تمنا ده چې دا چې کوم ملاکنډ ډویژن هم مونږ غواړو چې هغه شانتې ترقي وکړي او خلکو لپاره یو ټوریزم لپاره اپورچونټي ملاو شي او روزګار هم ذرایع پیدا شي دلته. ولې چې دلته ډېر غربت هم زیات دی. ضیاء صاحب شکریہ ادا کوم. ضیاء صاحب ډېر صحیح پوینټ راوچت کو. خو مسله دا ده چې تحریک انصاف کې او بیا سپیشلی زه د محمود خان خبره وکړم چې هغه مونږ خپل کوشش کړی دی ملاکنډ ډویژن دپاره هم کړی دی، او لیکن هغه خپل نظریه دا ده چې زه به ټول څومره علاقې دي د خیبر پښتونخوا څومره ضلعې دي زه به هغې ته یو شانتې توجه ورکوم. دا ښه خبره هم ده. مخکې دې نه مخکې دا راغلی چې یاره یو سړی د مردان نه راغلی نه د مردان وزیر اعلی، او بنو نه راغلی بنو وزیر اعلی، او ابټ آباد نه راغلی ابټ آباد وزیر اعلی. خو دا ډومبی سړی دی چې دی تقریبا زه خپله ګورم دی نو هر ځای ته برابر فنډ روان دی. څه یو ځای ته به زیات وي بل ځای کم وي، خو لکه هغه به سیکنډ ټایم کې هغه بیا کم دغه کې ایکول شي. نو یو خو دا ده چې پوره ملاکنډ ډویژن کې الریډي موږ سره اپورچونټي دا ده چې وزیر اعظم عمران خان کراس دی بورډ دا نه چې هغه وایي چې ملاکنډ کې هغه وایي چې ټوریزم پروموټ کړي. نو موږ سره دا آپشن شته، او هغه آپشن دا دی چې دا نیچرل دا قدرتي بل ته ملاو دی. بل ځای کې دونه ښایسته ځای شته نه. هزاره ډویژن کې الریډي غلیات شوي دي، سوات کې چې دی د دغه نه کالام نه والا ملم جبې پورې دا ټولو شو. اوس دا ګبین جبه او دا سو سپاټس نوي راغلي، دغسې دیر ګمراټ والا دی زموږ په شانګله کې دی. دا موږ ته الله تعالی زم چې تحفه راکړې ده، او دې کې طارق صاحب هم تللی دی کتلی دی، نن برج بانډه یې کتلی ده. دې خپله به وایي چې هغه څونه ښایسته دی. او داسې ډېر ځایونه دي، زموږ پیر سر دی، زمونږ کډال سر دی، زمونږ شلخو سر دی، زمونږ بادر سر دی، دا چې کوم دو دي کافر بانډه او برج بانډه دا خو شو. دا نور هم انشاءالله مونږ کوشش کوو چې مونږ د ټوریزم دا کې واچو، ځکه چې مونږ سره بل آپشن نشته چې مونږ خلکو ته لوکل روزګار جنریټ کړو، مونږ لوکل کاروبار جنریټ کړو. دا واحد مونږ سره یو سورس دی چې مونږ خپل ټوریزم پروموټ کړو، نو دې سره به لوکل روزګار به جنریټ شي او خلکو ته به یو ریلیف میلاو شي. ټول ورځ خلک چې دی دلته د 13 سال ماشوم چې دی نه کویلې کان ته ځي، هغه ته نور هېڅ هم نه دی مور او پلار ښودلي چې کویلې کان ته ځئ او فی منت چې دی نو تاسو به دونه پیسې ګټئ او د میاشتې به دونه جوړېږي. بس هغه غریبانو دا زده کړي دي، نه هغې دې نه خبر دی چې دا کویلې ماین چې دا غیر قانوني دی، دا ټیک دی، د دې ایس او پي پوره ده نه ده پوره، کار کوي اچانک پرې راتاو شي. نو دا څیزونه چې دا اوس مونږ انشاءالله د دې لپاره قانون سازي هم شروع ده او اصلاحات هم راولو چې یو خدا سټریم لاین کو او چې څومره غیر قانوني ماینز دي چې دا بند کو او د دې د حالت کار چې دا بهتر کو چې دې په ښه انوایرمنټ کې پوره دنیا کې مایننګ کیږي او دونه خطرناک مایننګ چېرته هم نشته لکه څنګه پاکستان کې کیږي. نو موږ دا غواړو چې سیف مایننګ طرف ته موږ لاړ شو. نو زه مشکور یم دې دا کوېشن وکړو، خو دې سره سره دې به نن کتلي چې زموږ د ټوریزم روډونه انشاءالله روان دي. زما په دې ضلع کې زه به صرف خپل دا یو ضلع یاده کړم، دې کې انشاءالله تعالی په دې یو کال کې دا تقریبا 1.5 ارب نه زیات، بلکې که زه ورسره دا نور فنډ
چې کوم موږ ته ملاو دی هغه ورسره شامل کړم دا 2 ارب ته رسي. نو زه مشکور یم خپل وزیر اعلی صاحب چې هغې دا پسمانده ضلع د دې د راوچتولو هغې فیصله کړې ده او هغې کې موږ سره پوره مرسته کوي. نو زه مشکور یم د هغې. او بهرحال زموږ چې کوم خلک دلته دی ملکنډ ډویژن هغه ځکه چې هغه به انشاءالله موږ ځکه نه مایوسه کوو چې موږ که تاسو که یاد 2013 کې موږ له ملکنډ ډویژن ډېر ووټ راکړی دی، بیا په 2018 کې ملکنډ ډویژن موږ ته ډېر زیات ووټ راکړی دی. نو دا ووټ دی په پرفارمنس باندې ورکوي. ټیک ده یو سړی بهر نه به ګوري چې یاره دی خو دا ونه کړو دا ونه کړو، خو چې یو سړی دننه راشي وګوري چې ښه دا هم دې کړی دی دا هم دې کړی دی، نو زموږ به دا وي چې زموږ به پبلیسټي نه وي، زموږ به پبلیسټي نه وي. او اوس دا ډومبی ځل دی چې په میډیا باندې دا دونه غټ کمپین به وچلېږي، خلکو ته به هم پته ولګي چې او شانګلې کې هم کار روان دی. دې نه مخکې ډېرو خلکو ته اپرچونټي میلاو شوې، څوک د مشرف ورور جوړ شو، څوک وفاقي وزیر جوړ شو، څوک څه وشو، خو لکه شانګلې تقدیر بدل نه شو. موږ خپل دا کوو چې ټیک د کېدای شي انفرادي طور باندې هر سړي کار ونه شي، خو اجتماعي کار چې دی هغې باندې موږ فوکس دی چې غټ غټ روډونه انفراسټرکچر د شانګلې جوړ شي، اټومیټیکلی به د خلکو روزګار به ډیولپ شي. ضیا بھائی